الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ اشده هر کله چې ورسید موسی علیہ السلام ځواني خپل ته واستوى او برابر شو آتیناه حکما وعلما ورکو ته موږ د خپل طرفنا حکما طاقت د فیصلو و علما او فویا وکذالک نجزی المحسنین او دغه شانتی بدلی او عزت ورکو مونږ نیکو کارو ته ودخل المدینه علی حین غفلة داخل شو په خار باندې چې منواو په وخت د ود کېدو کې من اهلها د اغې د اهل فوجد فيها رجلين يقتتلان پس دو کسانی اومنت چې یو بل سره جګړه کولا هذا من شيعته یو د موسی علیہ السلام د ډلې نو وهذا من عدوه یو د فرعون د ډلې نو فاستعاصه الذي من شيعته على الذي من عدوه پس د موسی علیہ السلام ته فریاد وکړه هغه کس چې د ډلې نو په هغه کس چې د دشمنو فوکزه موسی فقضى عليه پس موسی علیہ السلام ولسوک ورکو داغه نیټه پوره شو قال هذا من عمل الشیطان ویل موسی علیہ السلام دا کار د شیطان دی انه عدو بشک هغه زموږ دشمن دی مدول گمراه دی مبین خارا قال ویل موسی علیہ السلام رب زما انی ظلمت نفسی ما ځان سره زیاتی وکړو فغفر لی ما تبخنه وکا فغفر له الله وتبخنه وکړه انه هو الغفور الرحیم زکه چې الله بخون کې او رحم کوونکی دی قال اویل موسی علیہ السلام رب زما بما انعمت علی پما د انعام کولو په وجا فلن اكون ما مجوړه ظهیرا للمجرمین ملګری د مجرمانو فاصبح في المدينه خائفا فسبای کو پخار کی چې يرو يترقب په انتظار کې فاذا الذي پس هاغه کس استنصره چې فریاد وته کړو بالامس پرن يستصرح بیت وته فریاد کو قال له موسی علیہ السلام متوي انك لغوي مبين تخلوي جاهلي فلما ان اراد ان يفتش بالذي هو عدو لهما پس هر کله چې اراده وکړه موسی علیہ السلام چې ورمخ کې شي په هغه کس چې د دشمن دی قال اویل دی ډومبني کس یا موسی اے موسی علیہ السلام اتريدو ستا اراده ده ان تقتلني چې ما قتل کی کما قتلت نفسا بالامس لکه څنګه چې د پرون سړی وجلو ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض ستا سه ارادي دي خو زورور جوړېدل غواړي په مقدس مکه وما تريد ان تكون من المصلحين او خیر خوا نه جوړېږي وجاء برجل من اقصى المدينه راغ یو سړی د ښکته سر د ښار نه یسعى چې منډې وهلې قال وی یا موسی اے موسی علیہ السلام ان الملأ یأتمرون بک بشک پارلیمنٹ د فرعون ناس ته او ستا په باره کې مشوره کوي لیقتلوک چې تا قتل کی فاخرج پس اوزه د مصرنا انی لک من الناصحین زستا خیر خواهما فخرج منها خائفا پس موسی علیہ السلام د مصر نه اوته پیر کی یترقب په انتظار کی قال ویل رب اے رب زمانه جنی ما خلاص کی من القوم الظالمین د قوم د ظالمانو نه چونکه په سوره قصص کې د موسی علیه السلام واقعا پورا په تفصیل سره راغلی دا نو الله پاک دلته کې د موسی علیه السلام د مشکلات ذکر کوي چې الله پاک د هر یو خپل نیک بندا او چې بیا اغلا رسولي نبی داغي امتحان لري او ډیر په سختۍ باندې لري ځکه چې هغه د مخ کې حالات داسې را رواني چې دغه امتحان سره هغه مخ کېدلی نو د هغې نه مخکې د هغې ذهني تربیتي تیاری دلی او مونږ دا خبره بار بار کړې وه چې د پیغمبر علیه السلام او د موسی علیه السلام په رسالت کې مماثلت دا دی چې پیغمبر علیه السلام هم الله پاک د دې کورنو دشمنانو دپاره تیاره او موسی علیه السلام هم د خپل کورني دشمن چې هغه کاره لوی شوی او ولی عهد د هغه
دپاره الله پاک د هغه تربیت کو. الله پاک وی پیغمبر علیه السلام ولما بلغ اشده هر کله چې موسی علیه السلام خپل ځوانۍ ته ورسېدو چې تفسیر بغوی وی د 21 کالو شو. واستوا او برابر شي یعنی خپوی شي په هر خبره باندې. آتیناه حکما و علما موږ د ورکړه طاقت د فیصلو او پویا. وکذالک نجزی المحسنین او زمونږ نیکوکارو سره هم دغه طریقې. ودخل المدینة على حين عفلة تفسیر مدارک را لیشي دغه خار ته منوا وی او دا اوس موجود دی. دا د مصر خار د منوا وته وی او دا د فرعون دارالخلافه وا. نو موسی علیہ السلام داخل شه دغه خار ته حين عفلة په وخت د آرام کې. حين عفلة په وخت د آرام کې یعنی د غرمې ټیمو چې موسی علیه السلام چکر لوته من اهلها نو په خپل هین د حالم مدینه علی هین عبلت من اهلها چې د هغې اهل هغه وخت کې په آرام باندې و. فوجد بها رجلان یقتتلان دوه کسان یې وموندل چې هغوی یو بل سره جګړه کوي تکرار کوي. هذا من شیعته و هذا من عدوه. یو د موسی علیه السلام د ډلې لري سبطي دی بني اسرائیلی دی او یو قفطي دی د فرعون د ډلې نه دی. او د فرعون د ډلې کس چې کوم دی نو هغه لګیا دی او د اسرائیلی ده پنډ پسرئ چې دا د فرعون دربار ته ووسه او هغه ورته وایي دا په ما دروند دی. تفسیر بغوی لیکي دا د سامیری و. یو قول پکې دا دی چې د موسی علیه السلام د قوم دا کس چې کوم دا د سامیری و. د سامیری خو منافق سړی و نو دا هغه و چې دغه وخت کې په جګړه باندې و. فاستعاصه الذي من شیعته علی الذي من عدوه. پس فریاد وکړو موسی علیه السلام ته هغه کس چې د موسی علیه السلام د ډلې و بني اسرائیلي وته فریاد وکړو په هغه کس باندې چې د هغه دشمن و. ته وګوره په خپله باندې غټ غټ دی په خپله پڼ نوړي او په ما باندې بیګار کوي ما ته پڼ را پسرئ. نو په وکزه موسی فقضا علیه موسی علیه السلام وله سوک ورکړو د خلاصي دپاره. پس د هغه نیټه پوره شوه بس هغه سا خوله کې نیسلې وه خو چې موسی علیه السلام سوک ورکړو هغه پیغمبري سوک و بس سړی په ځای مړ شو. قال موسی علیه السلام هذا من عمل الشیطان. دا د شیطان کار دی د سوک د سړی نه مري خو په دې کې د شیطان څه امتحان دی. انه عدو مضل مبین. بېشکه دا شیطان زموږ دشمن دی او دی گمراه دی ښکاره گمراه دی او د ده کار دا دی چې دی خلک گمراه کي گمراهۍ ته ورواچي او په داسې وخت کې دی نه د گمراهۍ کار والي چې په هغه وخت کې د نقصان کېږي. پیغمبر علیه السلام وی کوم یو سړی چې د سارې مالي مونځ نه کوي نو په هغه 3 تکلیفونه راځي یعنی هغه ته 3 سزاګانې ملوي. په کوم کور کې چې یو کس 2 کسه 3 کسه یا 10 کسه هر څومره چی او په هغې کې یو کس دا نور خو لا پرېږده که یو کس پکې د ساري مونځ نه کوي نو په هغه کور کې برکت نه پاتې کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي 6 کسه 10 کسه ګټه کوي خو په ګټه یې څوک نه پوهېږي. د ورځې ورته راځي د میاشتې ورته دومره پیسې راځي چې د خلکو کور ته چې کوم دی نو هغه په کال کې راځي او هغه پاتې کېږي نه خوشحالي پکې نه وي. ولې پای کې برکت نه دی د ساري مونځ نه کوي. بل چې کم کور کې داسې کسانی چې هغه نارینه که زنانه چې د ساري مونځ نه کوي پای کې هر وخت نه اتفاقي د ښځې خاوند یو بل سره نه لګي د وروڼو یو بل سره نه لګي د خویندو یو بل سره نه لګي د مور پلار یې ورسره نه لګي او په نسه خبره باندې زمونږ یو مولوي صاحب هغه وي یو 2 وروڼو ته مې روغه کوله وایي چې یو بل ته مې تر غاړه باسوي سړي په چغو شو. ما ورته وایي چې ولې وی هغه یو وی چې زما ته نړه نه صبرېده بل وی چې زما ته نړه نه صبرېده. نو ما ورته وی چې ظالمانو جړم ته نه صبرېده نو روغه به م کړی وه که نه وی چې غیرت راټینګ کړو. نو دا غیرت دسې دا د هغه بې برکتۍ غیرت دی چې دی د ساري مونځ نه کوي نه الله والا په زړونو کې هسې د یو بل سره بغض او حسد واچوي او هسې د یو بل نه تریږي. او درېیم د ټولو نه خطرناک کار وته الله پاک چې کوم دی نو په امتحان راولي چې کله یو سړی یو سار مونځونه کې 2 مونږ کې چې 3 مونږ کې الله تیره ایمان سلب کړي دی بیا بې ایمانه ګرځي که دی بیا مظلم راځي دی بیا نیک عمل هم کوي لیکن دته ایمان نه نصیب کېږي دی بې ایمانه د دنیا نه لړ شي چې تر څو پورې دو
صحیح توبه نه وباسري او هغه خپل عمل مستقل تور باندې پریخي نه الله پاک وی دا کار د شیطان دی موسی علیہ السلام وی انه عدو مضل مبین بشک دا شیطان چې دی دا ډیر گمراه دی واضح گمراه دی قال او موسی علیہ السلام رب ای رب زما انی ظلمت نفسی ما ځان سره زیاتې وکړو مال داسې نو پکار فاغفر لی فغفر له الله وی د زړه توبه وباسله بس مونږه معاف کو ځکه انه هو الغفور الرحیم دا الله کار معاف کولی بس د انسانیت ته ګوري چې انسان په دې ګناه ستومانه شه الله یې معاف کی قال موسی علیہ السلام رب ای رب زما بما انعمت علی په ما باندې د احسان کولو په وجه چې ما درې ګناه معاف کړه فلن اکونا ظهیرا للمجرمین ما د مجرمانو ممرګری کې خو یو ډېره ښکلې خبره پکې تفسیر مدارک کې امام نصفي صاحب کړې ده و ان شاء الله وسره ونوي او د ان شاء الله د اریدو په وجه باندې هغه مسله موسی علیہ السلام ته جوړه شو چې موسی علیہ السلام خدا دعا وکړه چې خدای پاک چې په ما باندې د احسان وکړو نو ما ملګری چې کم دی نو مه جوړی دې کې پکار دا چې ان شاء الله زه به آینده ملګري نه جوړېږم او خدای پاکه ته ما بیا ملګري مه جوړی د ان شاء الله نه ویلو په وجه باندې د موسی علیه السلام هغه خبره قبوله نه شوه فاصبح فی المدینة خائفا بس د غرض او شپې تېر کړو په ښار کې ډېر اوتر یریده د چا نه یریده یترقب په انتظارو چې د دې مړي وارثه به را پیدا کېږي او هغوی به څه کوي ځکه چې وي مړی یې په شګو کې ورخښ کو فاذا الذي نو پس ناڅاپه هغه کس استنصره بالامس چې پرون یې تېنه مدد غوښتو یستصرحو نن یې ورته بیا فریاد شروع کو موسی علیہ السلام چې کوم دی نو هغه رستې رکړه غرمه شوه و دغه سړی بیا لګیا دی بل چا سره په جګړه دی او موسی علیہ السلام ته وی وګوره موسی علیہ السلام دې چې کوم دی نو ما سره زیاتې کوي قال له موسی علیہ السلام ورته وی